ما بسم الله الرحمن الرحیم کې یو څو مباحث کړي استاد تو بیا دي. یومي په بسم الله الرحمن الرحیم کې بحث هغه مې بحث اول چې کوم دی په کلمې د با کې دی. دویم بحث په اسمون کې دی. خو هغه ورته لګاوه چې اسم عین مسمى او که غیر د مسمى نه امي تلوي کې ویل او دلته لګاوه. نو سنی زین داسې متعینی چې غیر او سنی زینو کې متعینی چې عینی او سنی زینو کې اختلاف دی. نو دا معتزله او د اهل سنت یو رائے او اخر کې مې عرض کړو چې دا اختلاف دی اسم عینی د مسمى سره کې غیری بلکې د اسم یو اطلاق اسم اطلاقات ثلاثه دي. اسم اطلاق کله په معنا د ذات سره او د اسم اطلاق کله په معنا د شامل دروایا دا لفظ سره او کله کله اطلاق په ما صفت سره. اسم کله ذات غستل کیږي اسم عینی د مسمى سره کنه ځکه شی د خپل ذات سره عینی نو او اسم کله په معنا د لفظ کیږي. اسم قسم د کلمې د او کلمه چې کوم د لفظون وضعان او کله لفظ معنا نو بیا لفظ او شی کې خو فرق او اسم کله په معنا د صفات د الله ډېر اسماء دي یعنی ډېر صفات دي. نو دا صفات په څو قسمه دي هغه ان شاء الله رستو وایم چې بعضی صفات حقیقیه دي بعضی حقیقی ذات الاضافت دي او بعضی اضافي محضري. نو پای کې ان شاء الله په مابعد کې تفصیل روان دي. ماتوریدیه وې سن عین دي سنی غیر دي سنی نعین دي او نه غیر دي سنی عین دي سنی نعین دي او سنی غیر دي او سنی نعین دي او نه غیر دي. ورستو لازم ان شاء الله دا غي تفصیل. درائم بحث الله دې کې کړو دا بیان دي کنه عالم دې کا مشتقی دې کا مشتقی د چانه ماخوذ دې سو کې چې عالم نبولی مشتقی بولی ولی وجمرت ویلی وا جواب نو لم ورکړو. هغه ویلو چې عالم څنګه نشي کېدای چې عالم خدای او خاص ذات نومي. نو الله ذات چاته معلوم دی چې لفظ الله دا غل لپاره وضع شي. وضع د لفظ الله د ذات لپاره دا کوشي نو یا ممکن شي دلالت لفظ الله په دغه ذات طالبات المقدمه مثل دلالت نشي کوله معلوم دی چاته. دغه نه موږ جواب کړو کنه چې آو د الله اگر که د ذات د الله اگر که تصور بالکنه به کنه هی نشي کېدای خو بل وجه کېږي. بلبات پر رحمان او پر رحیم کې امیدات واړه صيغه د چاري د مبالغه یا د صفت مشبہ ده مبالغه نه فهمېږي ختم شو دا مسله. مای پنځم بحث دین او هغه په ترکیب مسلسل کې د بسم الله ترکیبه. نو د بسم الله ترکیب په دې ډول دی چې بعد حروف جارونه ده اسم مضاف الله موصوف رحمان رحیم صفتين موصوف سره صفتين نه مضاف الیه ده مضاف مضاف سره مضاف الیه نه مجرور ده جار جار سره ده مجرور ما يتعلق به غواړي. دا په چا پورې متعلق ده چا پورې تعلق لري. نو ګوره مولانا دا مسله دا په تلوي کې مر روانه ده او توضیح والا د تلقیح چې کله خپل د تلقیح دغه وضاحت کوي نو هغه کې خبره را روانه ده تفصیلا. خو زه د وړاندې یو ځین سازي د وسوس نه کومه چې انت کې الحمدلله یو صفنی ما با دغه سبق نه بالته کې حل شي. نو ما يتعلق به غواړي دا په چا پورې متعلق. نو د دې ما يتعلق به کې دوا قول دوا راي نه ما يتعلق به دوه دي. یو متعلق بالذات ته یو متعلق بالذات ایو متعلق بالواسطه ده متعلق بالذات متبرکان مستعینا دای متعلق بالذات ده او ابتدی او وغیرہ سو کی چپارشی پوری متعلق ہے غیر متعلق بالواسطه ده یو متعلق بالذات ده او بل متعلق به متعلق بالواسطه نو یو متعلق بالذات بل متعلق بالواسطه. دا مسئله ختمه شو. اوس په دې ځای کې یا متعلق بالذات او بل متعلق بالواسطه. نو هر کله چې موږ متعلق تقسیم ک دوه قسمه ته بالذات او بالواسطه تا یو مشهور اغلاق او سوال الحمدلله غسی شو ختم شو. یو مشهور اغلاق او سوال او غسی شو ختم. هغه مشهور سوال او اغلاق دا حدیث شریف کې
خدا راغل کل امر زیبال ارغ امر زیبال کی شروع پر کی توشی چې شروع نشي فيه په امر زیبال کې بسم الله فنم الله یا بسم الله داغه با اقطاع او اجزمی دا څنګه حدیث څنګه چې په تسمیه کې وارد دی دا چې په حمد کې وارد دی اور دا چې په صلات کې وارد دی معترض اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابتدا امر بسیط تو په حدیث کې لفظ ابتدا راغله په حدیث کې لفظ چا راغله د ابتدا راغله چې په حدیث کې لفظ ابتدا راغله نو ابتدا هو مقدم علی الکل مقدم علی الکل او ابتدا په دې معنی امر بسیط ته دې کې تعدد او تکسر نشی راتلنه په یو شی بکی نو یا په بسم الله کیږي او یا په حمد سره کیږي او یا په چا سره کیږي په صلات هر یو چې ابتدا کوي نو ابتدا بكل واحد من الامور هغه مفوته د ابتدا بالاخر ابتدا بكل واحد من الامور هغه مفوته ده د ابتدا بالاخر کوم یو چې کای نو هغه مفوته کیږي د ابتدا په اخر ابتدا په یو شی کیږي په څلو چیزونو نه کیږي دا سوال د پښو دا ذکر د پښو چې په حدیث شریف کې چې کوم دی نو انت فيه سله د ابتدا ده فيه سله د چاره او لم چې انت کې ذکر شوی دی نو دا لم دا ابتدا متعلق نه دی دا لم تبرک او استعانت سره شي دی متعلق دی نو ډایرکټ متعلق بالذات چې هغه تبرک او استعانت دی اوس معنا دا شو کل امر هر هغه امر چې هغه امر زیګالی یبدا او لم د یبدا سره نه لګي یعنی یبدا وایا لم وایا چې شروع وشي په هغه امر زیګال کې اولم یتبرک ولم يسمع او تبرک حاصل نه شي ونم د الله یا استعانت حاصل نشي ونم د الله نو هغه شی به اقطاع واجزمی هغه امر زیبال چې شروع کې وشي اته په کې شروع کې پاکستان کې شروع او تبرک حاصل نشي استعانت د الله یا تبرک نشي پنوم د الله یا استعانت حاصل نکړي شي پنوم د الله تعالی باندې هغه اقطاع اجزمی او تبرک او استعانت د امرين بسيطين دي کدا امرين مرکبين دي دي په امور متعدده او متکثره سره استعانت کیږي شي او په امور متعدده او متکثره سره هغه تبرک حاصل دی شي نو تبرک هغه په یو شی نه په څلو چیزونو کې دی شي استعانت هم په ټولو چیزونو کې دی شي نو معنا دا ارغه امر زیجال چې شروع پکې ته او شی او تبرک حاصل نشي یا استعانت نشي په نوم الله هغه وخت اجزمي بیا تبرک استعانت لقانهما د اجر کېدل د دینه چې دا امرين ممتدين دي دا امرين څه شری ممتدين دي په دې باندې دې کې تعدد تکثر راتلی شي نو مقصد دا شو چې دا جاری مجرور ډایرکټ متعلق دی په چا پورې دا په متعلق دی په تبرک پورې نو وسی معنا دا شو بسم الله الرحمن الرحیم ذو شروکم حالکون زما کې چې ز برکت حاصلون کې یما ایاز مدد اغستون کې یما مدد دیون کې یما فنم الله دسی الله چې ډیر رحم کون کې او چې شیر مهربان دی نو ګوره تبرک او استعانت او امرين ممتدين دي بس مسله ختم شوه دا بحث شو ختم شو هغه جواب ته ضرورت پاتې نشو دا سوال وارد شو د دې سوال نه چا جواب کړل شرطازی کی دا جواب خلک وای چې ابتدا په څو قسمه را پدري نو بسم الله کې ابتدا ده او په حمد کې ابتدا راغله په صلات کې راغله خو ابتدا په بسم الله کې ابتداء حقيقي ده او په حمد کې کما ابتدا ده غیر اضافي ده یا ابتداء عرفي ده په صلات کې یا اضافي ده او یا شی ده عرفي ده نو اول کې ابتداء حقيقي ابتداء حقيقي دي ته چې مقدم علی الکل په مقصود او غیر مقصود دواړه وړاندې ابتداء اضافي دي ته چې مقدمه فی الجمله ابتداء عرفي دي ته چې په عرف کې خلک دا چې وایي چې په دې شی را چې د مقصود نه مخ کینو بس ارزه کی چی بیا نو موږ به بسم الله کې ابتداء حقيقي کو په حمد کې به ابتداء کو اضافي یا عرفي په صلات کې یا اضافي او یا شی عرفي یا په دې ټولو کې ابتداء اضافي کو نو بیا سوال نه واردېږي سوال خو به اعلی واردې ده
دا ابتدا په بسم الله او په حمد او په صلات په دې درې واړو کې حقيقي دی. نو بیا به سوال واردې ده ولی منګه کله ویلې چې ابتدا په درې واړو کې څه شی ده حقيقي، دا جواب چا کړل، لیکن دې جواب ته څه شی را نغې، دې جواب تر سره ضرورت را نغې. دا ابتدا شی ده مثلا په کتاب کې التبرک او استعانت حاصل شی په نوم د الله او په صلات او په دغه رنګ په حمد باندې په دې تبرک حاصلې دي شي کنه، په دې کې خو څه اشکال شته نه. نو مونږ کې دا قسم خبره وکړه نو اوس اشکالات الحمدلله څه شو ختم شو. ورسېدې دې کنه بیا به وایم ونه شوې کنه. نو د دې یو متعلق بالذات ته بل څه شی هغه متعلق بالذات څوک او په واسطه څوک دی. نو کله چې موږ دا قسم خبره وکړو نو یو مشهور سوال دی هغه ختم شو چې په حدیث کې خور تسمین ذکر دی د صلات او د حمد ما په درې واړو ابتدا کې دی نشي او په اړ یو چې کله هغه مفوض دی ابتدا بلا غیر. نو موږ جواب وکړو چې خود څه جواب کړل چې ابتدا په څو قسمه را پدري خو دې تم ضرورت را نه هغه دا چې معنا دار دا فيه سله د ابتدا دا لم چې کوم دی متعلق ته بچا پورې په تبرک او په استعانت سره عادي ته متوجه دي. نو ار امر زیبال چې شروع شي په دغه امر زیبال کې او تبرک او استعانت حاصل نشي په نوم د الله تعالی باندې هغه به شي اخطاء او اجزم به. نو چې قسم خبرو کې تبرک او استعانت د امرين ممتدين دي، تعدد او تکسر په دې کې راتلی شي. دا مسله ختمه شو. دویم بحث په دې متعلق کې دار چې دا متعلق دی جاری مجرور ته ډیر وي خاده چا پوری چې شي هغه ته متعلق ډیر مستعمليږي. په دوه مقامو کې دلته اختلاف دی. یو دا چې دغه ما يتعلق به اسم براو باس او فعل براو باس، او دویم اختلاف دی چې مقدم براو باسو که مؤخر براو باسو. نو اول رائے چې ده اول رائے هغه د کوفیانو ده هغه وی اسم براو باسو چې شه براو باسو اسم براو باسو هغه وی چې شه براو باسو اسم براو باسو. وی ځکه چې اسم اصلي د فعل د پاره ځکه فعل مشتق دی د مصدر نه او مصدر اسمي اسم براو باسو. جسریان وی نا فعل براو باز وی فعل با ذکر آو باز چه هر متعلق و متعلق کے عاملی او اصل پا عمل کے فعل دے لوضعه له ذکر دا وضع دا چا دا پارا شر دا عمل دا پارا. خو پا دی دوارو رایو کی غور رای دی بیسریانو دا ذکر دلتا مقتضا دا مقام عمل دے للإصالت مقتضا دا مقام دلتا چی شیرے او عمل کے فعل اصل نے او دا اشتقاق وغیرہ چی دا اصل دار او دار دا چی ندے دا مقصود او مطلوب ندے دا مقتضا المقام وغیر دلتا چی شیرے فعل دے چی شیر ندے اسم ندے. دا بحث ختم شو. دیم مقام دا چې مقدم به راو باسو اکا مؤخر به راو باسو. کوفیان وی مخ کې راو باسو ځکه چې دا مقدر مرتبه دا عامل ده او عامل کې اصل تقدیم دی، عامل کې اصل څه دی تقدیم. نو پکار دار چې عامل دی مقدم او مخ کې دراوستل شي. او بسریان وی منګه رستو راو باسو. بسریان وی څنګه راو باسو رستو راو باسو. بسریان وی منګه څنګه راو باسو رستو راو باسو ځکه چې تقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص هغه مفید د حصر او د چای د اختصاص په کار دار چې رستو راو باسو. نو معنا دا شو
خاص پنوم الله چې ډیر رحم کوونکی مهربان دی، د تبرک حاصلوم او په اسم د لات منات عزا باندې نه حاصلوم چې حسر راشي. لیکن په بسریان یو سوال له هغه سوال دار چې تاسو یې رستو راوباسه نو د بسم رستو راوباسه کده الله او کده رحمان او د رحیم په کوم ځای کې رستو راوباسه بسم الله نه رستو کې دې نشي او دا رحمان او رحیم او د دینه رستو به راوباسه کنه نو چې رستو راوستل شو نو دلته کې به تخصیص راشي کنه یا نور خبره پرې ده بسریانو باندې دارت چې تاسو وایي چې موږ رستو راوباسو نو تقدیم محل او تاخير خو مفید د حسن او د چای د اختصاص او کله چې حسن او اختصاص راشي دلته څه شی راشي لازم بشي استدراک لازم بشي څه شی لكن تاليابات فالمقدم مثله ويكدلته رست راوباسن حسن اختصاص براشي او حسن اختصاص چراغ نو څه شی وشي استدراک به لازم شي يلزم الاستدراك لازم بشي څه شی لكن تاليابات فالمقدم مثله استدراک خو ناروا ده لغویت ناروا ده تحصیل د حاصل ناروا ده تحصیل د حاصل خو نه معنا تحصیل معنا چې شی نه ده حاصله وسه حاصلای حاصل نه ده وسه حاصلای او حاصل معنا خدای چې حاصل شوه ده نو تحصیل لا حاصل توي حاصل حاصل توي نو لا حاصل او حاصله دا خو څه شی ده دا خو جمع بین النقیزین ده دا خو جمع بین تحصیل ده حاصل لازم وجر ملازمه څنګه تحصیل ده حاصل لازم یو به حصر اختصاص په دی وجه راشي چې معمول به مقدم شي په عامل او دویم دا داسې راشي دا حصر چې دلته کې بسم الله الرحمن الرحیم کې دا رحمان او رحیم مشتقین دي دا څه شی دي او کم حکم چې مرتب شي په مشتقی کم حکم چې مرتب شي په چا باندې په مشتقی باندې نو هغه ماخذ الاشتقاق علت حکمی هغه ماخذ الاشتقاق علت زما خ عالم خوخي نو حکم سره می خوخي او مشتقی څوک دی عالم په دې عالم دا حکم لګي چې زما خوخي نو ماخذ الاشتقاق علت حکم شو دا علم دا علت تری حکم شو څوک دا حکم شو زما خذله اشتقاق دا علت تجاد پارا شو دا د حکم د پارا شو چې زما د خوخه علت د فلان کی علم دی دلته کوم شروع کوم په نوم د الله الرحمن الرحیم ذکر شي د مشتقین د مشتق دی ماخذ د رحمان ته رحم دی دغه علت شو د پارا دی کنه چې شروع د په نوم کوم دغه ورلتی شو کنه نو یو ځل حصر د دې په وجه راغی یو ځل حصر باندې نه راغی چې معمول مقدم شو په عامل نو دو ځل حصر راغی خو جواب به وکنا په دې اول ځل حصر راغلی او دا دویمه خبره چې تکای دا دلیل د حصر دی دا دلیل لچاره دې کې خو حصر را نغی دا دلیل د چا شو د حصر او دلیل د حصر او حصر دا دواړه چې په یو ځل راشي دې ته څوک نه وایي چې دا تحصیل د حاصل نه بلکې یو حصر یو بل دلیل د چای د حصر نو یو ځل بیا وایم سماوي ته کې څوم دوه مقامو کې اختلاف دي څوک اسم او باسي څوک فعل او باسي دا چې مثال په تور باندې دویم اختلاف ده چې څوک مقدم راو باسي څوک مؤخر چې څوک مقدم راو باسي په کار دارا چې متعلق مخ کې د متعلقه عامل لیکنه عامل مرتبه د تقدم ده هغه وړاندې چې څوک رست راو باسي وي حسن اختصاص د طرف مفید چې ذکر راو باسي لیکن په دې باندې یو سوال اغلاق ده هغه دار چې دلته کې حسن اختصاص چې په ګستریانو باندې رد دي لازم بشي لغویت یعنی تفصیل حاصل طالبات المقدمه مثل وجر ملازمه یو ځل معمول مقدم شو په عامل باندې حسر راغی بیا د رحمان او رحیم دلته کې ذکر شيري دا مستقیم دي او ترتب د حکم کې په مستقیم شرا ماخذ د دې لپاره څه شي هغه علت یو ځل حسر دلته راغی یو ځل دلته راغی جواب منغو کنه حسر خو په دی اول ځل لاغلی او دلته مسله چې کومه را دلیل د حسر دی دې ته چې لغویت نه ویلي دې ته چې استدراک نه دی ویل دا مسله ختمه شو هر حال بسریانی رست راو باسی او کوفیانی مقدم راو باسی د بسریانو مقصد دا چې حصر او اختصاص راشي بیا په بسریانو کې دوه ډلې دي
سوق فعل عام راو باسی او سوق فعل خاص راو باسی سوق فعل عام راو باسی او سوق فعل خاص راو باسی کم کسان چې فعل عام راو باسی فعل عام یعنی بسم الله الرحمن الرحیم یعنی متبرکن بسم الله الرحمن الرحیم ابتدئو یعنی سی شی راو باسی متبرکن نه ابتدئو یا وغیرہ نبی ابتدئو راو باسی فعل عام راو باسی وی ذکر فعل عام اولار ده فعل خاصنا ذکر ده مشتملی پا افعال خاصو فعل عام مشتملی پا جابانی پا افعال خاصو نو ددر وقت کل پکار دی اشوان او سوک وی نا وی فعل عام بنراو باسی فعل خاص براو باسی فعل سا عام بنراو باسی بلکہ فعل عام ولا یو بل دلیلم ویل شي خو یو دا چې فعل عام مشتمل په چا باندې په افعال خاصه باندې کوي یو دلیل دار دویم دار چې په حدیث شریف کې دا څه راغلی کل امر ذی بالنا لم يبدا هغه کې د ابتدئو د ماده نه لفظ راغلی نو چې ما هو الغرض من الحديث سره موافقت راشي ما هو الغرض من الحديث سره تشراشي مطابقت نو څوک فعل عام راو باسی او سوک بیا فعل خاص راو باسی سوک چې فعل خاص راو باسی هغه وی دا تسمیه نه دا تسمیه فعل خاص ذکر راو باسو چې دا تسمیه چې په کوم شي کې د شروع د پاره ته ذریعہ غاڼې نو د حق مصدر نه به مشتقی راو باسی دا فعل نه به شی راو باسی آداب پوری سیشه فعل بته مشتق کوم هغه مصدر نه بس فعل سیشه کې مشتق او هغه پوری به متعلق مثلا زه خوراک کوم اکل کوم نو زبا دا بسم الله چې وسویم په خوراک کې دا بسم الله ما ذریعہ ګرځول دا د پاره د شروع په خوراک کې نو زبا د اکل نه څنګه راو باسم فعل راو باسم نو بسم الله الرحمن الرحیم اکل یا کلو بسم الله الرحمن الرحیم که ذریعه د شروع لپاره ګرځوم دا غینه به راو باسم او که ذریعه مثلا د قرات لپاره نو بسم الله الرحمن الرحیم اقراو د سیبویم پات شو دا مثلا چې تاسو وایئ چې فعل عام مشتمل په فعل خاص او ټیک خطبه مقتضا د مقام ته ګوره مقتضا را چاته وګوره زید علی فرسه کی هم دلته کې فعل عام راو باسی کدلته فعل خاص راو باسی زید راکب علی فرسه فوانه شو کنه هغه فعل عام منګه ذکر راو باسو چې فعل عام مشتمل په چا باندې په افعال اټول ته مشتمل نو فعل خاص والا ورته وینا اگر کله مشتمل په افعال خاصه اگر کله مشتمل په چا باندې په افعال خاصه باندې لیکن تب دې ته ګوره اگر کله مشتمل په افعال چا باندې لیکن تب مقام ته ګوره تب چا ته ګوره زید علی فرسه کی ذ فعل عام نشم را وقت کړي اگر کله مشتمل په افعال خاصه باندې خو بیا هم ذ فعل عام نشم را وقت کړي چې زید علی فرسه کی ومنګه څه شرا وباسو فعل خاص راکبون علی فرسی دا کرانګې دلته باقی تاوی چې په حدیث کې راغلی نه موږ په حدیث کې غرض ابتدا نه ده چې ابتدا وکای حدیث کې مقصد داره حدیث غرض داره چې د کوم شی لپاره دا بسم الله وسیله جوړول غواړي چې د کوم شی لپاره دا بسم الله الرحمن الرحیم څه ذکر څه جوړول غواړي دغه غرض د حدیث نه چې دا غینه څه شی راو باسا دغه فعل مشتق کوا دا پوری شی کوا متعلق کوا د دې پوری کوا تعلق کوا حدیث کې نه دي چې تبع خامه خلق ته چار او باسي هغه غرض من الحديث ابتداء نه دي غرض من الحديث نه دي چې کوم فعل هر جنسنی من الاجناس د عقیده مصدر نه بس شی او باسي او فعل مشتق کای د دې ور سره شی کای تعلق ورکای نو بسم الله الرحمن الرحیم تروسه پوری چې کوم اخیری بحث په ترکیب مسلسل کړو ا ترکیب چې منګه وکړو داغه نرسته منګه د دې ما تعلق بالذات بالواسطه دواړو خو فائدہ ورلمو خدلا چې اوله بالذات بالواسطه چې جوړ شونه کوم څه شونه منګه مشهور اعتراض ختم شو دا بحث ختم شو او دویم بحث کثر چې کوي نه پدې کې وشو چې
په دوه مقامو کې دلته اختلاف ته اسم راو باسو ته فعل او بیا چې دیم اختلاف دا چې مقدم راو باسو ته مؤخره او بیا چې بسیانی مؤخر راو باسي او فعل راو باسي دا په خپل کور کې اختلاف ته سو کوئی منګه فعل عام راو باسو سو کوئی منګه فعل خاص فعل عام وځي کدا مشتملی په اقوال خاص کو دوی مدار کې حدیث شریف کې کم چې غرض مې د حدیث ته هغه باندې بوما دغه شي عمل شي دا غنه جوابدار چې نه فعل عام چې اگر کوم مشتمل په افعال خاصه خو ته مقتدر مقام د محل ته ګوري لکه زین علی فرسی لکه غرض د حدیث نه دا غنه دی غرض د حدیث نه غره چې بسم الله د کوم شي لپاره مبدا جوړول غواړي نو بس تاخر جنس نم کما سرنا یو فعل لا د قوا دا ور پوری چې کما متعلق کوا په دې دلالت وصلی الله تبارک وتعالى علی خیر خبري راځي ها مولانا دا تذیب ما دا غره دا کسی کری نو دا غي تاسو کسی کری ما پاول راز باندې خبره کړې و کنه زمين د پیژنې درجه چې پرسته کوم طلبه کرام